نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. په نن درس قرآن کې د اتمې سپارې خلاصه بیانېږي. د دې سورت په شروع کې الله تعالی د مشرکینو یو ضد او هټ ترمي دا بیان کړی دا. مشرکینو باندې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم نه د خپل خوخي او د خپل مرزي مطابق د معجزاتو مطالبه کوله. بیا الله تعالی دا خبره بیان کړې دا وایي کچیرته د دوی د فرمایشي معجزاتو د پوره کولو لپاره د اسمان نه فرشتي او مړي د دې سره خبرې وکي نو د ضد او د هر ترمۍ د وجنه دی بیا هم اسلام نه راوړي. کله د دې معجزاتو پوره کولو لپاره د اسمان نه فرشتي راشي نو دوی کې دومره زیات ضد ده چې دی بیا هم اسلام نه قبلوي. بیا الله تعالی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا تسلی ورکړی دا وای کچیرته د تا دشمنت کوي د تا مخته رکاوټ اچوي د تا پریشانوي وای دا باندې زړه متنګ و دا هیڅ خبره نه ده ځکه چې پتانه مخته نور څومره پیغمبرانو هغه سره هم داسې دی کول. بعض انسانانو بعض جناتو هغه به پیغمبرانو دشمنانو هغه ته به رکاوټ اچو هغه ته به پریشانی پیدا کوله. نو الله تعالی تسلی ورکوي وای ته په دا خبره باندې م پریشانې ځکه چې پتانه مخته هم نور پیغمبرانو سره هم داسې شوي دي. بیا الله تعالی مخکې دا خبره بیانوي د مشرکینو چې کوم باطل عقاید دا تفصیل الله تعالی بیان کړی دا وای دی به دا خبره کوله چې کوم د ځمکې پیداوار ده یا داسې څاروي دي د هغه په پیداوار کې به د خپل ځان د طرف نه یو حصہ مقرره کړی و. بیا دا یو حصہ به د الله تعالی په نامه باندې و او یو حصہ به د بتانو په نامه و او چې کومه یو حصہ د الله تعالی په نامه باندې پرېښې و بیا هغه به په غریبانو باندې مسکینانو فقیرانو باندې تقسیموله او کومه حصہ چې د بتانو په نامه و هغه به د بتخانې چې کوم مجاور دي په هغه باندې به دا تقسیموله. الانکه دا ټول شیزونه الله تعالی پیدا کړی دي او په حقیقت کې دا هر شی د الله تعالی ده. نو الله تعالی د دې دغه یو باطل عقیده هم بیان کړی ده. بیا د مشرکینو ډېر غلط رسوماتو هغه هم الله تعالی بیان کړی دي. قتل اولادهم شرکاءهم دوی به داسې کول چې خپلې لورانې به قتل کولې او د لورانو قتل کولو دا نقصان ده چې بیا مخته نسل نه زیاتېږي او که لورانې دی قتل کوي بیا دی د کومه خوا راغلی دي دوی خو د چا د نس نه پیدا شوي دي خو ښځه وه نو داسې دی لورانې قتل کوي دا د دوی یو ډېر جاهلانه رسم و او دوی بیا داسې کول چې بحیره او سایمه دا څارویان به دوی د بتانو په نامه باندې پرېښودل او کوم څارویان چې دوی د بتانو په نامه باندې پرېښودل په هغو باندې به نه دوی سواري کوله او په هغه ځناور باندې به نه دی بوج اچاو. بس دا یو دی غلط رواج و. الله تعالی دې ته هدایت ور نصیب کړي او الله تعالی دې مونږ تاسې د غلطو رسوماتو نه په حفاظت کې وساتي. الله تعالی بعضې داسې ځناور څارویان پیدا کړي دي چې هغه د مونږ دپاره حلال دي او بعضې داسې دي چې هغه حرام دي. مشرکینو به دغه یوه خبره وا چې مطلب هر یو شی به دوی د خپل ځان لپاره حلالو او هر شی به دوی د ځان لپاره حرامو خپل اختیار به چلاو. الله تعالی بیانوي وای په د حرمت او د حلت په اعتبار کې خپل اختیار نه چلیږي په دا کې صرف د ما اختیار ده. کوم شیزونه چې زه تاسو ته حلالوم هغه حلال دي هغه اختیاروي هغه استعمالوي او کوم شیزونه چې زه تاسو لپاره حراموم هغه تاسو ته حرام دي هغه تاسو کله هم ما استعمالوي. په حلال شیزونو کې اته داسې دي مطلب ګډ بیزا او داسې اوخو غوا میخه دا مذکر او مؤنث د اته جوړیږي وای دا تاسو لپاره حلال دي. دا که تاسو په صحیح طریقه سره د ذبح وکړئ قرباني وکړئ دا تاسو لپاره بالکل حلال دي. او داسې هغه ځناور څلور داسې څارویان دي چې هغه تاسو لپاره حرام دي. مطلب هغه څاروی چې هغه مړ شي مردار وي د هغه خوړلم صحیح نه ده. دوم نمبر باندې دم مصفوح د هغه چې کومه د رګونه وینه وځي هغه هم د تاسو لپاره حرامه ده. او درم نمبر باندې خنزیر غوښه او څلورم نمبر باندې هغه څاروی چې هغه د غیر الله په نامه باندې ذبح شي
هغه ځناور چې هغه د غیر الله په نامه باندې ذبح شي هغه هم د تاسو لپاره د هغې خوړل د تاسو لپاره بالکل صحیح نه دي. بیا الله تعالی مخکې د اوامر او د نواهی والبحث شروع کړی ده. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. د دین خلاصه د دوه شیزونه دي، یو د اوامر او یو د نواهی. کوم چې اوامر دي په دا باندې مونږ تاسو عمل کوو او کوم چې نواهی دي هغې نه به مونږ تاسو خپل ځان بچ کوو. او د اوامر او د نواهی په بنیاد باندې الله تعالی دلته لس شیزونه داسې ښودلي دي چې تاسو به د دې ډېر زیات خیال ساتئ. اوله خدا چې تاسو به د الله تعالی سره څوک شریک نه جوړوي، او دومه دا ده چې تاسو به د خپل مور پلار سره په ښه اخلاقو سره ځان پېښ کوئ، هغې سره به حسن سلوک کوئ. او درم نمبر دا ده چې تاسو به خپل اولاد د رزق د ډار د وجې نه مه قتل کوئ. داسې مه وایئ چې زما بچیان به وشي او دا د کومه خوا نه رزق ورته راځي څنګه به خوري، بیا به خپل بچی قتل کړي، داسې مه کوئ. څلورم نمبر دا ده چې د بې حیایي او د هر قسم د غلط کار نه ځان بچ کوئ. او پنځم نمبر دا ده چې د مسلمان سړي ناحق قتل دغه نه هم ځان بچ کوئ. او شپږم نمبر د یتیم سړي د مال ډېر زیات خیال ساتئ. کوم چې یتیم بچی وي سړی داسې وایي چې د په سر باندې هېڅ څوک نشته او بس د مال په هر قسم تصرف باندې استعمالوه، نه، دا غلطه خبره ده. بغیر د ضرورت د یتیم مال استعمالول دا بالکل حرام نه. او اووم نمبر دا ده چې په ناپ تول کې کمی مه کوئ. اتم نمبر دا ده چې عدل او انصاف کوئ. او نم نمبر دا ده چې الله تعالی کوم عهد د مونږ تاسو سره کړی ده هغه عهد پوره کوئ. او لسم نمبر دا ده چې تاسو صرف په صراط مستقیم باندې ځئ. دا لس شیزونه داسې دي چې الله تعالی دا بیان کړي دي، وایي دا باندې کومو کې چې ما تاسو ته حکم درکړی ده هغه باندې عمل کوئ، چې د کومې نه تاسو مونږ ما منې کړي هغې نه تاسو ځان بچ کوئ. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها. الله تعالی دلته دوه خبرې بیان کړي دي، وایي که یو انسان د نیکۍ اراده وکړي د الله تعالی د ده په نامه اعمال کې الله تعالی یو نیکي خامخا لیکي. او که چېرته هغه کس هغه نیکي وکړي، یو خو اراده ده، په اراده باندې هم الله تعالی یو نیکي ورته لیکي. او که چېرته هغه کار وکړي بیا الله تعالی د یو کار په بدله کې لس نیکي ورته لیکي. او دا د فضل او کرم وګورئ، که چېرته یو کس ګناه کار اراده وکړي بیا الله تعالی د په نامه اعمال کې ګناه نه لیکي. او که چېرته بیا هم د هغه د ګناه کار وکړي بیا الله تعالی لس ګناه د هغه ګناه نه لیکي بلکې صرف یو ګناه لیکي. څومره غفور رحیم ذات ته چې یو کس د نیکۍ کار وکړي هغه ته الله تعالی لس نیکۍ ورکوي، او که څوک د ګناه کار وکړي الله تعالی هغه ته یو ګناه ورکوي، یو ګناه لیکي. بیا مخکې الله تعالی د سورت اعراف تذکره بیان کړې ده. دې ځای کې دا سورت ختم شو، مخکې دا سورت اعراف. په دې اعراف کې الله تعالی اول نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا تسلی ورکړې ده، وایي ته چې کله خپل امت ته د تبلیغ دعوت ورکوي، د دین دعوت ورکوي، د توحید دعوت ورکوي، په دا کې ډېر داسې خلک دي چې هغه د تا مخالفت کوي، د تا دشمنت به کوي، بیا ته په دا باندې زړه مه وړوکی کوه، پریشانېږه مه، ځکه چې تا نه مخته هم څومره پیغمبران راغلي دي هغو سره هم داسې شوي دي چې انسانان او پیریان هغه ولې دوی مخالفت کوي. الله تعالی بیانوي والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون. او د قیامت پر ورځ به د ښو اعمالو او د بدو اعمالو وزن کیږي. یعنی که یو کس دا وایي چې د ما اعمال به ګڼل کیږي چې تا څومره نیک اعمال کړي دي، نه، داسې نه ده. د قیامت پر ورځ به د انسان اعمال ګڼل کیږي نه، بلکې په وزن به وي. داسې به څوک نه وایي چې یاره ما خو دومره حجونه کړي، ما خو دومره عمرې کړي، ما خو دومره صدقات کړي، ما خو دا کار کړی، دا کار مې کړی، ګڼل کیږي نه. ځکه چې که د یو انسان اعمال زیات وي عقیده یې خرابوي، د ټول اعمال بیکاره شي. بلکې الله تعالی دا ګوري چې د انسان کار په کوم عقیده سره کړی ده، په کوم اخلاص سره یې کړی ده، بیا هغه چې څومره وزن ده بیا هغه الله تعالی د قیامت په ورځ باندې جمع کوي. او که د چا د نیکو اعمالو تله دا وزنی شو، دا سړی کامیاب ده. او که د چا د بدو اعمالو د ګناه
تله چې کومه ده هغه لاندې شوله وزني شوله بیا دا انسان په همیشه ناکام ده. نو د اعمالو د صحیح کولو دپاره دا ده چې مونږ تاسې اعمال دا د بالکل د سنت مطابق جوړ شي. او بیا د اعمال د قبولیت لپاره درې شرطونه دي. یو دا ده چې عقیده دې ټیک وي، او دومه دا چې اراده دې ټیک وي، او درمه دا چې طریقه دې ټیک وي. عقیده، اراده، طریقه دا درې وره چې ټیک وي بیا د انسان اعمال دا دته په کار ورځي. او که چېرته دا کې عقیده د خرابه وه یا اراده د خرابه وه یا طریقه د خرابه وه بیا دا اعمال انسان ته په کار باندې نه ورځي. الله تعالی د لباس سوال تفصیل بیان کړی ده. لباس دا یو نعمت ده، که ظاهري لباس وي او که معنوي لباس وي. ظاهري لباس لکه کوم چې موږ تاسې اغوندو کپړې شولې او کرتا شوله داسې دا ته ظاهري لباس وایي. په دې باندې انسان خپل جسم، خپل ستر، هغه اعضا چې هغه د ستر والدي چاته ښکارولی نشي هغه موږ تاسې پې پټوو. او دوم نمبر باندې معنوي لباس. معنوي لباس دا تقوا ته وایي. تقوا دا په ظاهري لباس نه هم د ډېرې درجې ول ده چې کوم انسان تقوا برابره وي بیا د هغه سره د انسان ظاهري لباس دا خپل ښه کېږي. دا یوه خبره درته کوم، بده مه ګڼئ چې نن په کوم کورو کې هغه لباس د شریعت مطابق نه وي، هغه بربند وي، هغه لاسونه نه وي، هغه بعضې ځایونو داسې وي چې هغه لس وي یا داسې کپړې وي چې هغه کې جسم په نظر راځي. په دې کپړو کې د پلار ګناه هم شامله ده. خپل بچی ته یو کپړه راوړي چې په هغه کې جسم په نظر راځي، داسې کپړه وي چې هغه د شریعت مطابق نه وي، غلطه کپړه وي، بیا چې کله هغه د تا لور لویه شي هغه داسې کپړې بیا اغوندي، بیا په هغه ځای کې ته ګیله کوي چې د ما لور ول داسې کپړې اغوندي. ابتدا ته ورته کړې ده، شروع ته ورته کړې ده، عادت کړې ته ده پې. نو د کور ماحول ساتلو دپاره د پلار دا ډېر زیات کردار ده. که چېرته داسې وایي چې د ما د کور ماحول د ټیک وای، بیا په وړکوالي باندې خپل بچی ته داسې کپړه ور اغونځه چې هغه د شریعت مطابق وي، پوره جسم پکې پټ وي. هغه ته بکره واخله، حجاب ورته واخله چې هغه کې د خپل جنۍ ټول جسم محفوظ وي. بیا چې کله لوی شي او داسې بربنډه ګرځي بیا دا ګیله مه کوه چې د ما لور داسې ولې کوي. نو هر انسان ته پکار ده چې په خپل کور کې د شریعت مطابق لباس اختیارولو مونږ تاسې کوشش وکړو. نو یو د ظاهري لباس او یو د باطني لباس. نو دا په اصل کې مونږ تاسې د حضرت آدم علیه السلام اولاد یو. نو لکه څرنګه چې حضرت آدم علیه السلام او اما حوا علیه السلام هغې ته شیطان یو دوکه ورکړله، یو چال یې ورته استعمال کړو، هغه نه د جنت لباس وباسئ. داسې وایي د آدم علیه السلام اولاد ته هم پکار ده چې تاسې سره شیطان داسې دوکه ونه کړي. لکه څرنګه چې د پیغمبر سره شیطان یو داسې چال اختیار کړو، جال یې ورته واچو، داسې د آدم علیه السلام د اولاد سره هم شیطان چال استعمالولی شي. نو اول د انسان دا خبره ته ډېر زیات په سوچ کې وي. اکثر دا دکاندارانو ته د ما دا اپیل ده چې داسې کپړې دې راوړي چې هغه د شریعت مطابق. که چېرته داسې کپړه چې په هغه کې د یوې جنۍ یوې ښځې جسم بربند ښکاري، هغه کپړه دومره زیاته نری وي، نو په دې ګناه کې دکاندار هم ورسره شامل ده. دکاندار شامل ده ورسره، د هغې جنۍ پلار شامل ده، که ورور کپړه ورته راوړي ورور ورسره شامل ده، که مور ته زوی کپړه راوړي زوی ورسره شامل ده. دا ټول په ګناهو کې بیا ورسره شریک دي. نو دې خبرې ډېر زیات خیال ساتئ. او بیا مشرکین چې کوم هغه به د بیت الله طواف کوو او دغسې به حرم ته چې راتلل هغه به بربند جسم باندې راتلل، کپړې به په جسم باندې نه وي او دغه عبادت ګڼو چې بربند جسم باندې عبادت کول دا ښه ده او د بیت الله احترام به یې ګڼه. الله تعالی د دې عقیدې تردید هم کړی ده چې کله داسې بیت الله ته راځئ، حرم ته راځئ، بیا بربند جسم دا د بیت الله احترام نه ده، دا د بیت الله بې حرمتي ده. بربند جسم حرم ته راتلل دا عبادت کړل عبادت نه ده بلکې دا ګناه کار ده. نو الله تعالی د دې نظریې تردید هم کړی ده چې کله حرم ته ځئ بیا تاسې بربند جسم باندې طواف مه کوئ. او داسې صحابه کرام، جمهور تابعین او داسې فقهای کرامو د دغې نه دا خبره ثابته کړې ده، وایي چې په لمانځه کې په تور سر باندې لمونځ کول دا هم صحیح نه ده. نن سبا داسې خلک دي چې هغه ضد دومره زیاته پکې چې اول خو ټوپۍ په سر وي چې کله هم لمانځه ته راسي ټوپۍ راواخلي او په ځمکه باندې وولي،
ټوپۍ هم د سر نه لري کی دا ډېره غلطه خبره ده. دا یو فرقه ده. الله تعالی دې دوی ته هدایت ور نصیب کړي. بیا مخکې د الله تعالی د اصحاب اعراف دا تذکره بیان کړی. د اعراف دا وایي دیواله ته دا د جنت او د جهنم په منځ کې یو دیوار ده. په دا باندې هغه کسان ناست وي، هغه کسان وي چې هغه اعمال برابر وي. د اعراف باره کې ډېر زیات تفصیل ده، خو بهرحال دلته به هغه کسان وي چې هغه نیکۍ او ګناه دا دواړه برابر وي. بیا به الله تعالی څه وخت نه بعد هغه جنت ته داخل کړي. بیا به په جنت کې جنتیان دا وایي چې الله تعالی موږ سره کومه وعده کړې وه. جهنمیانو ته به دا وایي جنتیان چې الله تعالی موږ سره کومه وعده کړې وه، هغه وعده بالکل رښتیا شوله، موږ ته الله تعالی جنت راکړ. او تاسو سره چې الله تعالی کومه وعده کړې وه د جهنم والا، هغه هم رښتیا شو، تاسو ته الله تعالی جنت جهنم درکړو. داسې به په هغه وخت کې جنتیان خوشحاله وي او جهنمیان به همیشه پریشانه وي. الله تعالی مخکې د توحید دلایل بیان کړي دي. ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش. دلته الله تعالی د توحید درې غټ مثالونه بیان کړي دي. الله تعالی وو اسمانونه جوړ کړي دي، خو اسمانو لاندې نه دیوار شته او نه یو ستنه شته مټه، بلکې الله تعالی اول اسمان د هم بغیر د سهارې نه پیدا کړی دی. بیا دوم اسمان، درم، داسې وو اسمانونه الله تعالی بغیر د سهارې نه، بغیر د مټې نه، بغیر د دیوار نه پیدا کړي دي. هغه ته نه دیوال شته او نه ستنه شته. دا د الله تعالی د توحید هم یو غټه نشانه ده او غټ قدرت چې څومره زیات طاقت ول مالک ته چې داسې کار دی کولی شي. او په دنیا کې موږ تاسې که یوه کوټه هم جوړوو، یو معمولی چت هم جوړوو، هغه بغیر د سهارې نه نشي درېدلی. نو اندازه وکړئ چې و اسمانونه الله تعالی څرنګه بیا مټې او بغیر د سهارې نه درولي دي. دوم نمبر باندې عرش. د عرش څومره زیاته چوړایي ده او لمبایي ده، بیا هم دا الله تعالی بغیر د هغه نه، بغیر د مټې نه، بغیر د سهارې نه دا عرش الله تعالی درولی ده. څومره زیات وسعت طبقې، خو دې ته د سهارې ضرورت نشته. او درم نمبر باندې لمر سترګه او داسې چې کومه شپمژۍ موږ ورته وایو او دې ته هغه هم وایي میاشت. نو دا هم د الله تعالی د قدرت یوه نشانې ده، د توحید یوه نشانې ده چې الله تعالی څومره غټه لمر سترګه پیدا کړې ده. او د دا بیا داسې ده چې په ورځ کې رڼا ورکوي، ګرمایش هم ورکوي، او دې نه په فضا هم بدلیږي، هر څه ورسره کېږي، میوې هم ورسره پخېږي. او داسې میاشت هغې باندې د انسان د حج او د عمرې د وخت اندازه هم لګېږي، د رمضان مبارک د میاشتو، د اسلامي میاشتو اندازه هم پرې لګېږي. دا هم د الله تعالی یوه غټه نشانې ده. نو دا الله تعالی درې د توحید ډېرې غټې نشانې بیان کړي دي. بیا الله تعالی د 5 پیغمبرانو او د هغو د قوم تذکره الله تعالی بیان کړې ده. دلته د دې خبرې بیانول مقصود دا ده چې ګورئ په ډیرو پیغمبرانو کې اصل اصولو کې متفق دي، ځکه چې هر پیغمبر د توحید دعوت ورکړی ده. او بل نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا تسلی ورکوي، وایي که چېرته ته د دین دعوت ورکوي، بیا ته خلک همیشه دپاره پریشانۍ درته جوړوي او همیشه به تکلیفات درته جوړوي او د تا مخالفت به کوي، په دا باندې به پریشانه کېږي نه، ځکه چې په تا نه مخته څومره پیغمبران راغلي، هغو ټولو سره داسې پریشانۍ وي او داسې تکلیفات خلکو ورکول. او داسې په آخر کې دا دعا ده چې الله تعالی دې موږ تاسې د شرک نه وساتي او الله تعالی دې موږ تاسې همیشه په توحید باندې قایم او دایم وساتي، او الله تعالی دې موږ تاسې د غلطو عادتونو په حفاظت کې وساتي او د خو عادتو د اختیارولو توفیق دې را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.